موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وی چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړي انتها ته ورسید. و چې یو انسان را پاسي او هغه وی چې زه خدای منو دین لوی سرکشي خو بل څه کې دیش یا الله ورزم خو او بادشاہ دی زیوازی. نو الله پاک ورته دوا علاج او خودل چې یو خستا جبه کې لکنت ته جبه د اړمیږي نو ستا ترجمانی با تا سره می پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور ده تا سره بدی هارون وزیرا دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکړي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډه او چیلې سره دې امسا کې می هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخه ته ورشي او خبري شروع کی کده د حرکات بدل شو نو دا امسا داغه مخه ته وګرځوا تماشا کوا چې ز بیا څه کوم. عزیزانو گران کا یو دیو یو ورور سو کیارو مددگار نشتا او د داسې بادشاہ مخه ته ورځي چې هغه د خدای دعوه کړي داو ټول مخلوق وای چې دا خدای دی دنیا یې مرګره ده دام زړو کنه او دام جګراوه چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وای چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده ہے. بادشاہ دربار مونږه دلې خدای راستی کا بابو ته ویلې په یوازې ځان موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځا او بادشاہ ته وایا چې دا څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سی او چې راویلی سی قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دی وګرځاو د فرعون دی مخه ته چې د امسا دغه دی مخه ته وګرځولا یو لوی اجدهات جوړه شو. دومره لوی اجدهات جوړه شو علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره د خپله واضح شوه. فرعون چې وکته دا چې تاسو بلا لرګینه سبلا جوړه شو منډې کړې چې کور تلاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کراتې په دستونو تلو د یاري 400 کراتې. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریګه ما لاس ورواچو خو چې لاس ورواچو لا بیا لرګی شو. دغه امسا ور سره وه.
فرعون ورپسې لښکر وکړو چې رانیسئ موسی سره د ملګرو مخکې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته ویل یریږه مه اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له پې ټک ورکو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې 12 لارې. موسی سره د قومه پکې ورګډي شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې په دې لار کې زه روان یم. نو زه دا خیال کوم چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي. نو دوی به په لار کې روان وو یو بل ته به قتل هم. قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانه اخوا خلک چرته وړي دي. نو عرض میں داو عزیزانو چې دا معجزه وه